جی ګرانو کتونکو اوریدونکو زه وحید خان تاجک یم. دا زما سره ایډیشنل اسسټنټ کمشنر سمرباغ محمد یونس صاحب دی او ابراهیم جان را سره موجود دی. دا د بیانې چې تاسو ته ښکاریږي نو تاسو به دا خیال وي چې ګنې اے سی صاحب خپله اسسټنټ کمشنري پرېښې ده او د دوايانو دوکان یې کولاو کړی دی او زه راغلی وم د دې چې د مشورتیا کوم او دا ورسره چې دی شاګردي کوي، خو داسې نه ده. نن په سمرباغ اسپتال کې د معیارو په اسپتال کې او د مونډه په اسپتال کې احتجاج و او دا احتجاج یو ځل بیا پیرامیډیکل سټاف د دې اے سی صاحب خلاف کړو. په دې جندول کې دا دویم شخصیت شو. اول زموږ خلاف احتجاجونه کېدل، اوس دا دویم شخصیت شو چې د دې خلاف احتجاجونه کېږي او خبر یې چې دا احتجاج په څه باندې و، دا په دې دوايانو باندې و چې یاره اے سی صاحب راځي او زمونږ په دوکانونو باندې چاپې لګوي او مونږ نه دوايانې وړي، یا چې دنو مونږه ته جرمانې راکوي یا دوکان سیل کوي یا مونږ باندې چې دنو پرچې کوي. هغه دا دوايانې دي. زه حیران دا شوم ما وی چې دې خبره کې څونه دغه دی، خو تېرو ورځو کې یو کلي کچهري وه نو په هغې کې هم دا خبره راغله چې اے سی صاحب نه ورځ ګوري نه ماښام ګوري نه سحر ګوري خو بس لګیا وي اکټیویټي کوي او د هغې نتیجه دا راووتله. د اے سی صاحب سره به خبرې اترې په دې حوالې سره کوو ځکه چې نن د دوی خلاف په سمرباغ اسپتال، معیارو اسپتال، مونډه اسپتال کې احتجاج و چې کوم مریضان اسپتالونو ته راغلي هغې ته سرویسز نه دي ورکړی شوي، یعنې سرکاري نوکرانو چې تنخواه د سرکار نه اخلي هغوی د دې اے سی صاحب خلاف د دې خلاف په دغه کې چې ایکسپایر دوايانې نیسي یا کلینیکونه غیر قانوني چې کوم وي هغه سیل کوي، سټورونه غیر قانوني چې وي هغه سیل کوي. نو هغې چې د نو احتجاج کړی چې بهی مونږ بس چې د نو مریضانو ته به علاج معالجې سهولیات نه ورکوو. په دې به خبرې اترې کوو. ډېره مننه اے سی صاحب، شکریه. دا زموږ مخې ته چې کومې دوايانې پرتې دي څه ډېره د حیرانۍ خبره ده. خلک وایي چې ګنې اے سی صاحب چې دی نو هغه پرېښوستل او کلینیک یې کولاو کړی. دا د څو ورځو کاروایي ده یا دا د کوم کوم ځایونو کاروایي ده چې دا تاسو نیولې دي؟ ټول نه اول خو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم وحید تاجک بھائی. دا چې څومره تا ته آیټم ښکاري نو د دې نه ډېر بلا شی زیات داسې هم دي چې هغه یې سیمپل یې وي نو همونږ هسپتالونو کې ډونیټ کړی، ټیک شو، کوم دوکانونه راوچت کړه همونږ ډونیټ کړه چې دې غریبو خلکو ته ولګي. اصل کې خبره داسې وه چې په مونډه کې عین وروسته بیا په نوخار کې د هغې نه پس بیا چې دی په سمرباغ کې هغه شان په درګۍ کې یو څو ځایونو کې دا یو پیښه مخې ته راغله چې بعض خلک چې کوم اتورایز نه دي دې خلکو ته په دوکان کې ناستې انجکشن یې وایي او خلکو ته الټه نقصان رسوي. وایي نه ډېر بدرې کیسونه داسې هم راغله چې هغې خلک مړه شو. صوبایي حکومت پای باندې یو سټیپ اوچت کو او سپیشل سیکرټري هیلث چې کوم دی هغه یو سرکولر جارو کو ټولو کمشنرانو ته چې تاسو وګرځئ او دغه شان دي کې چې څومره انوالو خلک دي یعنی کوم باکس دي غیر قانوني دي او جاو چې کوم انسیف انجکشنز کوي یا کویکري هاسپټلز دي د دوی خلاف تاسو لړ شو کاروایي وکړئ او دا سیل کوي. زمونږ دلته کې ستړې یا منډه دا د عوامو دپاره ده، موږ چې تنخواه اخلو هم د دې عوامو دپاره یې اخلو. نو زه خدای خپل ډیوټي چې دی دا ما ایمان ګڼم، څنګه چې سړي خپل یو ایمان وي دا کشان څنګه چې لمونځ کوو دا کشان ډیوټي مو کوم سهار غرمه ماښام، خو په دې وجه نه کومه چې بس ما عادت جوړ شوی دی چې نه عوامو ته څه نه څه ریلیف میلاو شي چې هغه په هر صورت کې وي، په هر شکل کې وي، که هغه په لاین آرډر سچویشن دی، که هغه د سیکیورټي په حواله دی، که دلته کې مخکې د اخلاقانو په حواله وه یا دلته کې یو وفا ګډه شوې وه چې دلته کې څه عسکري قوتونه راغلي دي، دا خلک ما موټیویټ کړل، راومې ویستل او هغه شان ښایسته غوندې ژوند شروع شو. هسپتالونو کې مونږ کارونه وکړل. کله چې دا چټۍ راغله نو په دې باندې یوازې داسې نه چې بس صرف جندول سب ډویژن کې او یوازې همدې محمد یونس یې دا کار کړی دی، زموږ نورو ملګرو هم کار کړی دی، په دې کې ادینځای ده، په دې کې نوشهره ده، تھرو آوټ د ډسټرکټ کار وشو، تھرو آوټ د کې پي کې وشو. اچھا ٹھیک. ای چې څومره هم کار کړی دی نو هغې ټول چې څومره هم نیولي دي نو هغې بیهایند دی بار دي. ای پکچر یې ما سره شته. مونږ څه وکړه، مونږ دا ښېګړه ورسره دا وکړه چې دې کې هغه خلک انوالو دي، هغه خلک
چې دوی په سرکاري محکمو کې دي، دوی په هسپتالونو کې دي، سرکاري تنخواګانې اخلي. سرکار په هسپتال کې دننه عوامو له هغه سہولیات نه ورکوي، په کمو سہولیات ورکولو باندې چې دوی تنخوا اخلي. ځان یې دلته کې یو دوکان ایستی دی، یو کاروبار یې جوړ کړی دی، او هماغه د هسپتال هغه دوايانې کوم چې د عوامو د پیسو باندې اخیستلې شوي وي د ځان سره راوړي، دلته خلکو ته انجکټ کوي، پرسکرپشن کوي، او په هغې باندې خلکو نه پیسې اخلي. دلته هغه مخلوق دی چې دی په سکول کې استاد دی، مونږ یې ډېر قدر کوو، ځکه چې مونږ ډېر زیات چې را رسېدلي یو، نو مونږ د دې استادانو د وجې را رسېدلي یو. خو اوس دې ته زه حقانیان یم چې مونږ ته کوم لیست د صوبایي حکومت نه میلاو شو، نو داسې یو مونږ په مونډه کې شالکانډۍ سایډ ته یو علاقه ده، نو 3 ماشومان افیکټیو دي، نو چې ما کله کنټیکټ کړله تپوس مې وکړه، نو 3 وانه چې دي هم یو سړي ټریټ کړي وو. واکه یو سړی چې دی جمیل نوم یې دی، نو هغه چې دی نو بده د قسمته زموږ د سکول ټیچر دی. ٹھیک شو. او دا هغه ورته انجکشن یې کړی وي او ماشومانو ته نقصان رسېدلی؟ بالکل هغې ته نقصان رسېدلی و. هغه زه لاړم هغه هم سیل کړل. ٹھیک ده. دغه شان زموږ سره یو وحیدګل هلک دی، نن چې کوم دا ډرامه جوړه شوه چې مونږ په دې هړتال کوو، دا وحیدګل هلک هم چې دی نو د ای پی آی کې دی، ای پی آی ټیکنیشن دی. دا کلینیک ته چې زه لاړم کیوري به ورته وایم فکري، ځکه چې کلینیک خو نه دی فکري ده. زه چې ننوتم 2 لیډیز ورسره وو، هغې کې انجکشن مې وکړې. ما د نه تپوس وکړه چې آیا ستا کوالیفیکیشن څه دی، تاسو فارم بي شته دی؟ ته اتورایز یې انجکشن لپاره؟ فارم بي ورسره هم نشته دی، اتورایزیشن هم ورسره نشته، ایچ آر ای رجسټریشن هم ورسره نشته. فارم بي دې دپاره وي چې ته دې زه دې دا دوايي سیل کړم. فارم 11 دې دپاره وي چې ما سره کوم ریلیف ملاویږي، نارکاټکس چې موږ ورته وایي هغه ورکړي. ایچ آر ای سره رجسټریشن وکړي، د کوالیفیکیشن په حساب درته اجازت ورکړي، نو دې بیا هغه ټریټمنټ یا فرسټ ایډ یا انجکشن کولی شي. نو د سره هېڅ هم نشته. ما سره ریزنینګ په دې باندې وکړو چې زه هسپتال کې انجکشن کولی شم، زه بهر نه شم کولی. نو ما د خدای باندې د دنیا د خلکو سره او د ژوند سره لوبې مه کوئ، دا غلطه ده. ما د دوکان سیل کړه، دا هلک ما را روان کړو، ما چې د باندې زه اف آی آر وکړم. خو چې معلومات مې وکړو چې سرکاري ملازم دی، نو ما هم سرکاري ملازم دی، ما په زړه اوسېدلم چې اوس په اف آی آر کوم، نو دې د نوکری نه وځي. شناختي کارت چې دی هغه په سینزو تانه کې مې موله ورکړو، او دا هلک ما بیا پرېښودو. زما دلته راتلو مقصد دغه نه دی چې زه دلته رالم، سهار شو ماښام شو تنخوا دې واخلم. زه راغلی دې دپاره یم چې د عوامو د خدمت وکړم، هغه چې په هر ډګر باندې وي، په هر ځای باندې وي. ځکه تاسو ته دوايانې وښیم، د دې نه زیاتې مه وسوځولې، ټول ایکسپایر مال پروت دی، ټول ایکسپایر. بالکل. دا اوس هم چې کوم دي مونږ سره دا ایکسپایر دي، دې کې دا یو ځای چې کوم ده دا لاین یې پرې راښکلی دی، دا هغه میډیسن دي چې کوم خرڅول سرکاري ورکولی کېږي، ناټ پر سیل. دا هغه میډیسن دي چې کوم سرکار ته یا خو حکومت ورکړي، یا چېرته کې انجیوز والا وله ورکړي، یا مخیر زراعت وله ورکړي، د پاسه یې ولیکي چې دا ناټ فار سیل ده، خرڅولي جرم دی. لکه غریبو خلکو دپاره دي. دغه یعنې دا د سرکاري هسپتال نه ووتل او بهر خرڅېدل، نه ووتل او بهر خرڅېدل، او په دې باندې چې د نو په مارکر باندې دغه وکړل، هغه پرې ختم کړلو. د دې په هغې کې وي نو دې میاشت کې د کم از کم 25,000 روپو ما انجکشن، هغې کې چې دی نو انټي بایوټکس هم شته، هغې کې چې دی نو ډیکلوفینیک هم شته دی، هغې کې رایزیک هم شته دی، هغې کې داسې ده چې بلیډینګ نه ودرېږي، هغې سټاپ کولو دپاره هغه انجکشن یې هم شته دی. ما معیار بي ایچ یو ته ډونیټ کړي دي، هغې په خپل رجسټر اخیستي دي، او غریب خلک ته یې مستفید شوي دي. مقصد عوامو له ریلیف ورکول دي، نه کې عوامو له ستړي جوړول دي. ستونزې چې څوک جوړوي
هغه خلک په هره شوبه کې وي نو دا زما ایمان دی چې زه ډیوټي کوم چې څوک هم غلط کار کوي خلکو د غلط ستونزې جوړوي د چا مخه وهي لاره بندوي د دې خلاف کاروایي همدغه شان جاري ساتم او د خپلو مشرانو نه به دا امید لرم چې د دوی خلاف کاروایي کوي ځکه چې د څومره هم ما سیل کړي دي دوکانونه نو دې کې یو بند هم داسې نشته دی چې دا پرایویټ سړی وي already government servant او جو میډیکل ټیکنیشن دی یو بی ایچ یو تنگی پایان کې ایم ټي دی ٹھیک شو جمیل یو ټیچر دی هغه جی پی ایس سکول ټاکورو کې دی دې نه علاوه چې دی نو سلیم دی د خپل هم ایم ټي دی میډیکل ټیکنیشن دی او سمرباغ هسپتال کې دی او بالکل د هغې د اپوزټ سایډ د خپل کلینیک ایستی دی هغې کې 24 ګنټې ناست وي لګیا انجکشن هم کوي د داسې هم نه ده چې ګینې ما په دوی باندې زور اچولی دی صوبایي حکومت چې کوم لیست رالیږلی دی بیا هغه ما ټریس کړي دي هغه خلک هغو سره مې په ټلیفون خبرې شوي دي یو کور ته مې ځان رسولی دی هغو نه مې کنفرم کړي دي نو کنفرمیشن نه وروسته مې دا دوکان نصیل کړي دي ټیک دی دا یو ځای چې کوم میډیسن دي زما خیال دی دا انډیا والی دي دا هم تاسو چاپې دوران نیولي یعنې دا هم دلته خرڅېږي د انډیا والا چې او دا انډیا والا خو نن سبا ډېر شی وي نه خو هېڅ شی نه دی چې دلته کې خو که ما درته یو بل شی وښولو نو هغه دلته خلک مونږ اکثر وایو که نه چې چوکرپول یو مشهور ځای دی که نه مونږ خو دا کوشش دا و زما د راتلو چې یاره دا چوکرپول نوم پول چې دی دا نوم خلکو نه هیر کړو نو هغه چې زه نه ځم نو هر دویم دوکان کې چې ګورم نو داسې ساجیبه غونډه کې شی پروت دی ساجیبه غونډې شی پروت دی نو دغه شی چې ما وکتو ما دا خو زهر قاتل دی نو ما خامخا داسې خو به نه یو چوکرپول دی کېدای شي چې دلته کې 25-30 نور چوکرپول جوړ شوی دی دې ته اوس راځو ایس صاحب دا چې کومه تاسو کاروایي کړې ده زیاتره داسې میډیسن دي چې هغه ایکسپایر شوي دي ځینې 2020 کې ایکسپایر دي ځینې 2021 کې ایکسپایر دي 22 کې ځینې پکې ریسنټلی 2-3 میاشتې وشوې چې ایکسپایر شوي دي او دا ورسره دي دغې نه علاوه داسې میډیسن دي چې هغه سرکاري طور مریضانو ته میلاویږي هسپتالونو کې خو د سرکاري هسپتال نه ویستې دي او چې کوم ناټ پارسل دی هغه په مارکر تور کړی دی بند کړی دی او دا خرڅوي نو دویم پکې دا قانوني جرم شو دریم دا چې د انډیا والا دوایانې پکې نو خرڅېږي دا زموږ مخې ته چې دا کوم ډېری ولاړ دی هم د دې امت کې خو دا رنګ چې دی نو دا ابراهیم جان او دا ملګري وایي چې داسې په دې میز باندې ځایېدل نه که داسې مو ډېری ودرو بیا شاته موږ نه ښکارېدو نو نور هم ډېر شی میډیسن دا دومره اهم شی دی چې په هسپتال کې موږ نه ورکوو چاله دا هغه عام چې دی نو دا دلته کې دا موږ سره وکتل نو ایکسپایر را پیدا کړ دې کې دې نه علاوه مونږ ورته چې د نو او ټي سي میډیسن ورته ویل کېږي خو هغه میډیسن وي چې زی په پېښور کې نمک منډۍ کې اخلي 50-50 روپۍ باندې راځي دلته په 250-300-500 باندې چې خرڅېږي نو هغه میډیسن هم پکې دي نو ډبل ای صاحب د هغې خلاف کاروایي شروع کړې ده او کاروایي باقاعده دا چې دی نو د ګورمنټ ډایرکشنز دي د محکمه صحت لخوا او د دوی کار هم دا دی چې را حکومت لخوا چې کوم هدایات راځي نو په هغې به منوان عمل کوي نه به دا ګوري چې دا خو سهار دی نه به دا ګوري چې مازدیګر دی نو د هغې خلاف چې کله دوی اقدامات شروع کړل د حکومت په احکاماتو باندې عمل درآمد شروع شو نو احتجاج شروع شو سمرباغ هسپتال هم سرویسز بند شو مونډا هسپتال او د معیار هسپتال کې رئیس صاحب چې دی نو ظلم زیاتې کوي اوس دې ته راځو چې دې نه مخکې به اوس څه کېږي چې کوم کلینیکونه سیل دي هغې خلکو باندې یو پرچې کېږي جرمانې به ورکولی کېږي یا دا چې کوم ایکسپایري ونیول شوه چا سره د هغې سره څه قانوني کاروایي وشوه څومره چې هم موږ د هسپتالونه سیل کړي دي یا څومره شاپس چې کوم موږ سیل کړي دي او چا سره ایکسپایریز دي د دې ټولو ډیټیل ما جوړ کړی دی دا ما خپل افسرانو ته یو خط په دې کې هم لیکلی دی ډیپټي کمشنر صاحب ته مې لیکلی دی ډسټرکټ هیلث افیسر چې زموږ کوم په ډیر پایان ضلع کې کینی د مشر دی هغه د مې هم لیکلی دي ځکه چې دا خلک یوازې د کلینیک دا جرم نه کوي ځکه چې ډېر سرکاري نوکري هم کوي نو د ای این ډي رولز او سیکریټریټ مینوال اگینسټ زی هغه رولز هم ماتوي چې سرکاري ملازم بهر بالکل کار کولی نشي دویم
نو ما یې ته ریکمنډ کړی دي چې د دې خلاف د ډپارټمنټل انکوایري وشي. ټیک ده. دې نه ډېره غټه خبره که زه تاسو ته وکړم، معیار هسپتال لپاره ما ستونزې شروع کړې وې چې دلته فیمیل ډاکټر ماله پکار ده، فیمیل نرس نشته دی. خو ډېر هغې کې ما سره ډي ایچ او صاحب خدای دې ورسره ډېر ښه وکړي، موږ منله نن سبا کې کېدای شي چې مرم شي. خو چې ما لږ غونټې تحقیق وکړو نو دلته کې نرس موجود ده، په معیار هسپتال کې نرس موجود ده، زرشاد بیګم نومې دی. خو تېر شوي شپږو میاشتو نه بالکل په هوا ده او د هسپتال نه یو لس ګزه اخوا کلینیک کولاو کړی دی او په کلینیک کې لګیا دی. ټیک ټاک ده، هسپتال ډک نو چې نه راځم بیمار یم نو هم د هسپتال نه سیل ریخلي هم پرایویټ چې دی نو او دلته دا وایي چې بیمار یم. وایي تاجک روډ زه دلته کې زه د خپل د دې حلقې ایم پی ای عبیدالرحمن صاحب، د دې حلقې ایم این ای بشیر خان او د دې حلقې منسټر ملک لیاقت خان دې ډېره شکریا ادا کوم چې تر ننه پورې ما چې څومره کاروایانې کړي دي دو زما لاس نه دی نیولی، ما لاره کې خنډ نه دی جوړ شوی، زه اپریشیټ کړی هم یم. خو د دې خلکو ته مې دا یو خواست دی، د دې ځای مشرانو ته مې خواست دی چې مهرباني وکړئ چې کم ښه کار مونږ کوو په هغې کې د دې بېکاره خلکو له شفارس مه کوئ، دې له شفارس کې مه راځئ، ځکه چې دا د کام بچي دي، دا زموږ بچي دي، دا روان د پاکستان مستقبل دی او د هغې د ژوند سره لوبې کول دي، دا زهر دی. زه دوی نه اپیل کوم، دوی ته بیا خواست کوم چې په دې شي کې مهرباني وکړئ، احتجاجونه مه کوئ او په دې کې چې دی شفارسونه مه کوئ. ډېره مننه. ایډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد یونس صاحب چې را سره خبرې وکړلې، د عوامو هم ډېره مهمه ذمهداري جوړېږي چې کوم ځای کې هم دغه رنګې تاسو پوهېږئ ظلم زیاتې تاسو سره کېږي یا دوايانې ټیک نه درکول کېږي، 2 نمبر دوايانې درکول کېږي، یا تاسو پوه شئ چې ګنې دا خو دغه رنګې او ټي سي دي، یعنې د یو خوا بل خوا راوړی شوي دي په تاسو خرڅېږي، د 200 روپو دوی تاسو باندې 500-600 باندې خرڅېږي، ایکسپایر درکولی کېږي، انجکشن یې چاته غلطه لګول کېږي، سرکاري هسپتال ته ځئ او هلته عمله غایب او ډیوټي نه کېږي. نو همدا صاحبان د دغې دپاره دي چې تاسو ورته کمپلینټ کوئ او دوی به هم دغه رنګې کاروایي کوي. د کیمرامین اعزاز علي شاه سره وحید خان تاجک، جندول کوزدیر.